د هغه لوی سختن د نامې څخه آغاز کوم چې ډېر بخونکی او مهربان ذات دی. سلامونه لیکي هیلې احترامات مې ومنئ ستاسو ورور سجاد اسد مټه یو واره بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. دا مهال ما سره د تحصیلي شب قدر سره تعلق ساتونکي یو نوموړی شاعر ادیب ریډیو براډکاسټر حیات اقبال حیات صاحب ناست را سره هغوی د هیڅ د تعارف محتاج نه دي. یوازې دلته په دې علاقه کې نه بلکې په نور ملکونو کې هم خلک پیژني د حیات اقبال حیات صاحب چې کوم ادبي خدمات دي حقیقت دی چې هغه د چا نه هم پټ نه دي او په دغه ادبي خدماتو په اعتراف کې په مختلف ځایونو کې هغوی له د فخر دعاوا فخر شب قدر په نوم باندې ایوارډونه هم ورکړي شوي دي. حیات اقبال حیات صاحب کتاب هم لیکلی دی د مخ لپه کې چې په لږ وخت کې هغې ته ډېر زیات پذیرایي میلو شوله. حیات صاحب خبر شوي وو چې ستاسو استوګنه چې کوم دی هغه دې ځای نه اوړې د بل ځای کې په دغې مهال سره لږې خبرو کېږي. ډېره مننه اسد جانه الله هم ژوندي لره او کم کتونکي چې دي ستاسو کم کتونکي دي زما مینوال دي نو هغې ته هم سلامونه مینه او احترامات وړاندې کومه. بالکل حقیقت دی چې زما خو پیدایش هم د شب قدر دی په دې خوره واړه را لوی شو ګیرم سپینه شوه خو بس کله کله داسې حالات پیدا شي چې بنده په نقل مکانۍ باندې یا په مسافرۍ باندې هغه مجبور شي. نو حقیقت دی چې کال یو نیم کال مخکې زه د دې ځای نه راولپنډۍ اسلام آباد ته منتقل شوی یم. اول ته فی الحال هلته مې استوګنه ده نور خو قام قبیل کلي ولس هر څه د هغې د شب قدر سره تعلق ساتي. دلته زو راځو لکه نن هم چې تاسو راغلي یې نو زه دا د په نورنو میا کلي کې ناست یم او دلته یوه خادي ده هغې له راغلی یم نو د دې علاقې نه زما رغېدن کېږي نه مې ورسره تړون شلیږي او د دې سره زما تاریخ تړلی دی دې سره زما رشتې تړلی دي دې سره زما ژوند تړلی دی دې سره زما یادونه تړلي شوي دي. نو زما هغه صلې به مو هم دلته وي خو بس دا ده چې ژوند کله کله انسان په یو بل طرف باندې په مخه کې نو بس څه حادثه داسې راغله چې تاسو ته پته لګي د هغه حادثې په وجه باندې څه د بچو د روزګار سلسله وه په هغه سلسله کې نو زه نن سبا راولپنډۍ اسلام آباد ته منتقل شوی یم او هلته استوګنه. حیات صاحب دا کوم نظم چې ډېر زیات خلکو خوښ کړو او ملګرو ما سره هم رابطې کولې چې حیات صاحب کلام را سره شریک کې ریکارډ کړی دی. نو حیات صاحب دغه نظم چې کوم یو واقع ده چې د کمال کلام تاسو لیکلی دی چې په هغې کې د دعاوي سیمې د ټولو کلو ذکر شوی دی پکې د هغې نه هم یو څو شعرونه سره شریک کړي او زموږ د مینوالو دپاره د خپلو نورو کلامونو نه څو شعرونه سره شریک کړي مننه کوي. یو خو ړومبې دغه نظم چې چا ویلی دی نو زه د هغې ډېره مننه کوم. هغه ډېره ښه هڅه کړې ده کوشش یې کړی دی هغې د فیسبوک نه اغوستی دی او ډېر ښه انداز سره ویلی دی او تقریبا چې زما په خیال د لکونو کسانو کې تر اوسه پورې هغه نظم خلکو واورېدو او ویې کتل او خلک یې خوښوي. یوازې د شب قدر دعاوي خلک نه چې په ګرده پښتونخوا کې هغه نظم خلک خوښوي او څنګه چې تاسو ذکر وکړل نو دا په لنډ بهر کې نظم لیکلی شوی دی یعنی یو ورکوټ پلاټ کې یو غټ تعمیر شوی دی که نه نو دا یو شعوري هڅه سما نه وه بس یو غیر شعوري هڅه وه خو بیا وروستو شعوري هڅه کې بدله شوله. بیا چې کم کلي پاتې وو نو هغه هم پکې ما ځای کړي دي. په دې کې یو وضاحت په زه دا وکړم چې په دې کې بعضې کلي داسې پاتې دي لکه مته ګړي محکمشاه شوه جڼپور شو ګوخانه شوه مټې طرف ته یو کلي دوه دي داسې نور یو کلي دوه نور داسې پاتې دي چې د هغې ذکر نه شوی خو د هغې بنیادي وجه دا ده چې دا کلام چې کوم دی نو دا د لام په قافیه کې دی که نه لکه جمال او هلال او کمال نو دغه حساب دا قافیې را پیدا کول ډېر مشکل و ماته. زه اوس هم په دې هڅه کې یم چې دغه حساب قافیې را پیدا کړم او دغه کم کلي چې پاتې دي نو دا پکې ځای کړم. نو په دې حواله باندې یو دا خبر هم کوم چې څنګه دغه ملګري هڅه وکړله که داسې د دې سیمې کم سندرغاړې داسې وي خوږ ژبې ترنم زموږ ملګري وي خوږ ژبې وي او ترنم ول الله تعالی ورکړي وي نو که هغوی دا په ترنم سره موسیقۍ سره دا نظم وویلې نو یقینا چې په دې علاقه به هم د هغې ډېر غټ احسان وي او دغه نظم د برکته کیدی شي چې هغې ته هم ډېره پذیرایي میلو شي او د دې نظم هغه حق په مدا شي او د تاریخ په پاڼو کې به نور هم په ښه انداز سره محفوظ شي. نو دغه نظم خو پوره ماته یاد نه دی خو د هغې یو څو شعرونه کوشش کوم چې رایاد کړمه. د لکه ابتدا داسې ده چې د کانګړې د تندي خالې د کانګړې د تندي خالې د ترخې د اختر ټالې او د ګونډا د مټو زورې
په مردان لا زوالې داسې نور ډېر شعرونه دي. داسې ته د مټې هغه شالې چې په خپل خپل مثالې او ته حیات د دعاوې ته د هر کلمه شالې. او د دې نه علاوه تاسو د نورو شعرونو غوښتنه وکړله نو یو څو کلامونه یو څو شعرونه به تاسو سره شریک کړم چې لاسونه مات کړل مزدورۍ د هغه لاسونه مات کړل مزدورۍ د هغه خو ګرمه نه شوله ډوډۍ د هغه او خیر به یې څه پکې د سر غوښتلو خیر به یې څه پکې د سر غوښتلو د سوال عادت نه وجولې د هغه او خط خبر د خار ماړه خلکو خط خبر د خار ماړه خلکو وینه چې سکله غریبې د هغه او حیات په دې ټولې پنجرې ماتې کړې حیات په دې ټولې پنجرې ماتې کړې آزاد خوښې وې مرغې د هغه. او داسې خو کلامونه ډیر دي. تاسو د کتاب ذکر مو کړلو نو یو دوه درې مسودې ما سره نور هم پرتې دي چې هغه په نثر کې هم دي او په نظم کې هم دي. نو کوشش کوم که حالاتو اجازت راکو مالی ستونزې پکې مخې ته رانغلې نو کوشش کوم چې هغه هم منظر عام ته راولم او هغه هم چاپ کم. خو په یاداشت باندې ماته داسې یاد نه وي خو یو کلام بل داسې دی چې هغه خلک ډېر زیات خوښوي چې هغې د مخ لپه کې اور ساتلو هغې د مخ لپه کې اور ساتلو چې دنګو غرونو کې یې کور ساتلو او ما ته به هر سپرلی سینګار کولو ما ته به هر سپرلی سینګار کولو خو ما نظر به ستا په لور ساتلو او ما ته یې نن یوې ملګري ووې ما ته یې نن یوې ملګري ووې هغې خو تا ته اوربل خور ساتلو او مونږ د سرونو لو پې نه کولو مونږ د سرونو لو پې نه کولو ګینې مونږ هم په کور کې لور ساتلو مونږ د سرونو لو پې نه کولو ګینې مونږ هم په کور کې لور ساتلو او د اسمان ستوري زما لاس کې به وو د اسمان ستوري زما لاس کې به وو حیات زړه چې مې د مور ساتلو. ډېره مننه حیات صاحب د وخت راکولو د ښکلي کلامونو شریکولو سره. حیات یاد دي وي چې حیات اقبال حیات صاحب د شب قدر د دعاوي کم یو ټولنه وا قلم کورنۍ دعاوي سیمه شب قدر په نوم باندې حیات اقبال حیات صاحب د هغې بانی هم دی او واقعي جدوي چې کوم ادبي خدمات یې رچانه هم پټ نه دي او په دغه اعتراف کې د چاسدینه بهر په مختلفو علاقو کې مختلفو ښارونو کې حیات صاحب له په دغه ادبي خدماتو باندې واړونه هم ورکړي شوي دي. د دې نه علاوه دوی چې کوم کتاب او چې څنګه چاپ شو نو په دغه ورځو کې په نوښار په ملکن کې د دوی کتاب لا ایوارونه هم په دغه کتاب باندې په ښه تخلیق باندې په ښه لیک باندې ایوارونه هم ورکړي شوي دي. دا د نن ورځې پروګرام تر بل پروګرام پورې خپل لوس جرسد مټه سره د کیمرامین امیر حمزه سره ورکې اجازه د لوی الله پامان.